سبا د چا نمبر دی وایه کنه وروره سبا د چا نمبر دی سبا د استرالیا نمبر دی ان شاء الله سبا د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د چمپیون ټرافي دریم میچ به لوبول کیږي او ان شاء الله څنګه چې افغانستان انګلند ته شکست ورکو دغه شانته کې امید لرو چې افغانستان شکست ورکي استرالیا ته هم سبا په میچ کې 2% چانس دی د باران نو د ګوګل ماما د وینا مطابق باران شته دی خو په کم ټیمونو کې دی میچ به لږ ډیر متاثر کیږي دا حقیقت دی خیر د سحر شپږو نه واخله تر د 9 بجو پورې د باران د 80% نه واخله باران چانسز شته دی بیا مخکې مخ په وړاندې باندې 10 بجې 11 12 یو دوه د دې پورې د باران بیا هم لږ ډیر چانس ته 40% پورې شل نه واخله 40% پورې دا غینه پس 3 بجې باندې هم لږ ډیر چانس شته دی نو د دې مطلب دا دی چې میچ به ان شاء الله سبا کیږي دا بنی چې میچ به ان شاء الله نه کیږي خو د ګوګل د وینا مطابق چیرې بیا دغه نه پس چې کوم دی بیا باران نشته مطلب د دریو نه د واخله تر 4 15 شپږ و اته نه لس 11 بجو پورې بیا داسې ده چې د باران څخه قسم امکان نشته دی وریځ به خدا د چې باران به ان شاء الله نه نو دا چې میچ کم متاثر کېدل شي نو په دې سٹارټ کې دا اولنۍ نیمه غنټه یا 15 40 منټه په دې ټیم کې لږ ډیر متاثر کېدل شي د افغانستان چې کم دغه میچ دی خدا د چې مکمل تور باندې ختمېدل نه شي نو میچ به کیږي خو لږ ډیر به متاثر کیږي یا به ورونه راکمول کیږي یا به ټاس ډیلې کیږي دا قصه په کې لږ ډیر راځي او کې دی شي چې په ټایم باندې مطلب په کم ټیم کې میچ شروع کیږي په ټیم کې باران ودرېږي بس الله کار دی خیر په دې کې موږ تنه شواله خو اکثر خلک د موسم حواله سره تاسو کې دغه صورتحال دی ډیر زیات مهم اهم میچ دی دعا کوي چې افغانستان دا میچ وګټي او ډایرکټ وځي سیمی فائنل ته کوالیفای وکړي افغانستان کرکټ ټیم څنګه چې انګلند ته شکست ورکړی او ډیر خلکو دا امید چې را افغانستان مشکل دی دا میچ وګټي خو بیا هم افغانستان دغه میچ په خپل نوم باندې کوي یقینا ظاهره تور باندې د استرالیا ډیر مضبوط ټیم دی ډیر زیات تګړه ټیم دی خو دا هغه ټیمان دی ملګرو چې کله ویلي چې موږ د افغانستان سره میچونه نه کوو نو دې ته پته وه چې افغانستان کې څه لوبه شته دی او کېدای شي چې خراب هم کړي هغه شان چلو سره وشو خیر دغه خبرې دغه خبرې نه کوم دغه غب خبره وه خو بهرحال د ګوګل صاحب د وینا مطابق ګوګل ماما دی وایي چې سبا افغانستان ته 50% چانس دی چې دغه میچ وګټي بیګا پرونه هم دغه شان خبره کوله او استرالیا ته 15% چانس دی نو ګوګل صاحب افغانانو ته همیشه لپاره غلط ثابت کړي په تیر T20 ورلد کپ کو غټ ورلد کپ په هغه کې هم غلط ثابت کړي او په دې کې به هم غلط ان شاء الله ثابت او دغه شان کې پرونی هم غلط ثابت کړي نو دا هغه ټیمونه دي هغه لوډلې دي او چې موږ به نه کوو د افغانستان سره لوبي او چې وخت پر رااله نو اوس هم پته ولګي خیر نو دې پریډکشن پسې بالکل مزه ان شاء الله امید ده چې سبا افغانستان شکست ورکي استرالیا ته بظاهر تور باندې او په واقعا د حقیقت ده چې د انګلند ډیره مضبوطه لوبډله او په دې چمپیون ټرافي کې بیا استرالیا ماته ډیره زیاته تګړه لوبډله ښکاري په دې چمپیون ټرافي کې ډیره مضبوطه لوبډله ده دغه خبرې مطلب دا وطن سره مینه چیرې وای چې ان شاء الله موږ به ګټو او واقعا دا ویل پکار چې ان شاء الله افغانستان به ګټي نو دا د وطن سره یو خپل مینه خو که ته وګورې ظاهر تور باندې د استرالیا سره څه خبرې کمې دي هم د بالینګ ډپارټمنټ هم د بیټینګ ډپارټمنټ هم فیلډینګ ایچ اینڈ ایوریثینګ از بیلنسډ ود استرالیا دې کې څه شک نشته دی نو مطلب دا داسې خبرې دي هغه ماشومان خبرې خیر نشو کولای چې مطلب دا چل بکیږي هغه چل بکیږي خو بیا هم امید لرو چې افغانستان څنګه د چا امید نه راتو چې را د انګلند ته شکست ورکړي هم دغه شان کې هم دغه شان طریقې سره افغانستان سبا به ان شاء الله استرالیا ته هم شکست ورکړي په دې دومره ډیر زیات مضبوطوالي سره نو امید ښه ساتئ په خپل لوبډلې باندې او دا د ښه امید نتیجې چې تاسو په خپل لوبډله باندې کله ساتئ چې ان شاء الله دا به ګټي ان شاء الله کولی شي نو بیا هم هغه شان کې هغه چل کیږي چې څه تاسو په زړه کې راوړئ څه الله پاک نه تاسو امید ساتئ نو ان شاء الله امید لرو چې استرالیا ته افغانستان شکست ورکړي حالانکه لوبډله د انګلند د استرالیا ډیره زیاته مضبوطه ده ډیره تګړه لوبډله ده خو الله شته دی او ان شاء الله دغه میچ به افغانستان ګټي خپل رائے را سره کوم شامل کې ان شاء الله ملایوي ویډیو کې تر هغه وخت پورې ما به تر شاته راکېږي د الله پامان